بس ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې پښتني او پښتون ول نه ورځي وله. نو څه به ووایو؟ دا یو څو ټکي دي. دا لږ زده کړئ. دا دویم سبق دی. دې کې جې ده، ګې ده، زې ده، ړې ده او نور دی. نو دې کې د جې اواز د ج دی د جیم په شان دی، د اردو د جیم په شان دی. لکه جا، جړه، جبه، جور. دا دویم ګیره. نو ګ د اواز د ګ ورکوي. ټیک ده. لکه دا ګیره دې لنډه لنډه کېږي او لکه چې زړه دې یارانې ته شوی وي نه. ګیره. خیږه، ریږه، غیږه. دا بل دی زې. نو دا د پښتو زې دغه ده، له پاسه دا حمزه دی پې. دا اواز ورکوي د زه، زد ای زه. زمونږه، زه، زمکه. زما جانان زما زړګی دی او زه د پښتو د باغ ګلونه پرې شیندمه. دا بل دی ړه. آر ډبل ای. ړه. ر راځي نو دا ر نشته پښتو او انګریزي کې نشته، نو دا ړه دی. زړه، مړه، پړه. زړه، مړه، پړه. نو زړه مې په پړو باندې تړه او مړه د مړي تپوس کې څوک نه کوي نه. او نمبر بل دی نون. نون. څوک ورته نوړ وایي، خو اواز بهرحال د اڼ او د اڼ کوي. اڼ، اڼ. ای ان ډبل آر، اڼ. لکه کوڼ، رڼا او دا رڼا. خو دا رڼا چې کوم دی که نه، دا اوس رڼا ویلی کېږي. پخوانو کتابونو کې دا چې لیکلی کېږي. دغه شان دا سڼې دي، دا هم په دغه ړې یې باندې لیکلی کېږي. اوس داسې لیکلی دا قانون. دا ګڼې، لکه ګڼې، سڼې، پڼې، هر شی په دغه ړې باندې به لیکلی کېدو. اوس د هغه بیا ګنړې راځي، دغه ګڼې دا راځي. دا دی ړون، نوړ، اون. ټیک شو؟ دا اوازونه دي. د دې د ډیټیل لپاره دې ته راشئ، سوات نیوز پښتو یوټیوب چینل. دې باندې پوره تفصیل به پوره تفصیل دې باندې ما په تفصیل ورکړلی. او د دې پښتو نور ټکي چې کوم دی، یېګانې یا وغیره کم چې اوازونه ورکوي، هغه به هم ډېر زر تاسو ته میلاو شي. د هغې سبق به 3 نمبر سبق وي. ټیک ده. نو د پښتو د ټکو لږ فریاد واورئ د ساز په اواز کې، ورته وګورئ.